نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صدق الله العظيم سورة نبأ دیرشتم پارایو دیرشتم آیت دی رکو دا مخی رکو سر عربت و مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی دا مجرمان و کافران و نتیجہ او انجام بیان شو اس پا دی رکو کی دا متقیان او دا نیکان و کامیابی او نعمتنا بیانی اللہ رب العالمین فرمائی کہ کم کسان متقیان دی ایمان والد جدید پارا قیامت کی کامیابی دا جدید پارا قیامت کی خیستہ باغن دی انگر دی او جدید پارا دا جنت بی بیان دی جدید پارا دا شراب و ڈک جامنا دالوی نعمت جدید پارا جنت کی داہم نعمت کی چی دیبا اس قسم بیہودا او نخفگان خبرن اول در دوید پر اللہ رب العالمین دا طرفنا ورکڑا دا اللہ نعمت کی او بیاد اللہ رب العالمین دا وحدانیت للبیانی چی دا اللہ دا اسمانوں بادشاہ دا زمکو بادشاہ او سچی دا دی پا درمیان کی دا دی ہم دا اللہ پاک بادشاہ پا دنیا کی آخرت کی دا اللہ جل شانہ دا طاقت دا علاوہ حصوب دا خبر لائق ندی او اللہ رب العالمین فرمائی کلچ قیامت چی فرشتی بٹولے اللہ پاک دا مخطا پا سفن کی قدری دغه د قیامت ورځ دا به دومره سخت دی چې د الله د اجازت نه علاوه به هیڅوک خبرې نشي کولی که خبرې به څوک کوي نو هغه به صرف د کلمې طیبې لا اله الا الله محمد رسول الله خبرې کوي دغه ورځ د قیامت دا رښتونې ورځ ده الله فرمایي که څوک غواړي چې په دغه ورځ باندې نجات حاصل کی نو آغا دا خبل رب سر پناہ انیسی اللہ پاک فرمائی منتاسو دا دا سخت ورزی چی دا نزدی را روان ورز دا دا غین تاسو من یرو چی تاس ایمان روڑی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کلچی قیامت اللہ جل شانہ بدا زناور پا منس کی فیصلو کہ یو زناور پا بل زناور بان ظلم کری پا دی وقت کی بعد ظالم زناور تا اجازت ورکلی شی چی چادر بان ظلم کری دی بدل دی نوا کدا غف کریو ندل وقت کری ورکی جتا دی بدل وا دا قصاص دا معاملہ بکشی زناور چخبل منزی معاملہ ختم شی اللہ و حکم او فرمائی تاسو خورے شی زناور بطول ختم شی پدی وقتی دا کافران چنی دی بدا تمنا کی کاش چی مکم دا شان خورے شوی او دا دی سختین بچے ہوئی او یا پدی وقتی بدا ابلیس تمنا کی دا شیطان دے بوئی کاش چی زم دقا شان خوری شروع لیکن دی وقت با دا دی کافران دا پارا دا تمنا سواد افسوس دا اس قسم کارو بندگی یا ابلیس بوئی کاش چی زم دا خوری نا جوڑ شروعی لکا سنگا چی آدم علیہ السلام و مومنان جوڑ دی چې دې ته نجات ملو شي نو ما ته هم دغه شان نجات ملو شي
وزه خو د اور نه پیدا وې نو ما تکبر او لویي وکړه د هغې د وجې نه دې نیکانو خورې والا خلکو ته نجات ملو شو او زه د نجات نه محرومه پاتې شو دا افسوس به څوک کوي دا چې نن په دنیا کې دا کم ظالمان ظلمونه کوي دی به د افسوس کوي انشاءالله دی له الله د عذابونو ورکوي زموږ ایمان دا دومره ظلمونه چې دی کوي دا مسلمانان ځای په ځای باندې وجني او بېګناه شهیدان کوي وایي دا به الله هم داسې پرېږدي موږ مسلمانان پې خفه یو او چې رب العالمین چا پیدا کړي دا ټول مخلوق دی او پې خفه ني موږ مسلمانان هر مسلمان افسوس کوي یاره چې ډېر ظالمان دي ډېر غټ ظلم یې وکړو او هر یو د خپل وس مطابق مسلمان څه کوي چې کافران چې کوم لږ زړه لري هغه هم پې خفه کېږي چې لکه دا اسرائیل والا درندگان او دا خنزیران دی ظلم کوي چې دا مسلمانان او یا دنیا کې دا لږ زړه والا کافران چې دوی پې خفه کېږي نو ولې الله پې خفه کېږي نه الله پې ډېر خفه کېږي الله جل شانه ارحم الراحمین ذات په دنیا کې انسان کې بس رحم او شفقت رب العالمین ټول د رحم بادشاہ رحمان ذات آپ ډېر خفه کېږي خو الله پاک مهلت ورکوي دې درندګانو خنزیرانو له الله مهلت ورکړي اوس د امریکې هغه یو خنزیر جو بایډن غالبا دا هغه ته اوس کینسر لګېدلی نو انشاءالله دې به داسې بیمارېږي لکه څنګه چې زمونږ استاد ظالم جنرل خنزیر مشرف بیمار شو او داسې خطرناکه بیماري ورته لګېدلې ده چې دا ډېرو کمو کسانو ته ولې دا الله پاک ورته داسې نه کوي داري کې مړ کې قصې ختم کړي نه دوی به سم برابروي اوس د ټولې دنیا مسلمانان د دې ظالمانو په ظلم خفه دي رب العالمین به څومره خفه دي او د دغې مظلوم خلکو فریاد ولې الله نه وي ای خو دې وخت د الله نه علاوه بل چا ته چغه هم نه وي او په دې سختۍ کې خو الله د کافر فریاد هم اوري په کافرانو به چې سخته ورځ راغله الله ته به یې چغې نه کړي چې الله موږ بچ کړه موږ ایمان نه او دا خصوصا مسلمانان دي د بیت المقدس مقتدیان دي دا خو د بیت المقدس مقتدیان هغې جومات کې منځونو والا خلک نو ولې الله پاک په دې نه خفه کېږي خفه کېږي کافرانو ته مهلت دی د مسلمانانو امتحان چې مسلمانانو کې کوم د غیرت والا شته چې راشي او د دې ملګرتیا وکړي الله پاک ټول دنیا ته وښودل چې مسلمانانو کې غیرت والا نشته که کوم غیرت والا دی هغه لرې دي رسېدي نشي او چې کوم ورسره خوا کې دي نو هغه د امریکې ټټوان هغوی په خپل عیاشۍ او فحاشۍ کې ډوب دي هغوی مسلمانان او فلسطین او بیت المقدس او دا مظلومان څه دي دوی په خپلې خرمستۍ کې د خرو په شان مصروفه دي الله پاک به دا کافران په جهنم کې واچوي او دوی به کاش چې مونږ خورې شوي وي دوی به افسوس کوي انشاءالله قیامت کې به الله پاک مونږ او تاسو ته دا رذیلان ظالمان ښیي دا به الله جهنم کې سوځوي الله جل شانه دې د دې مظلوم مسلمانان امداد وکړي نو فرمایي ان للمتقین مفازا بشکا د متقانو دپاره کامیابي ده حدائق باغونه دي اعنابا او انګوران دي وکواعب اترابا او پیغلي زنانه دي د دوی همزولې د دوی دپاره جنتیان وكأسا دهاقا او جامونه دي ډک د شراب لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا دا جنتیان به نوري په دې جنت کې عبس خبره او دروغ خبره په دنیا کې خو عبسیات هم وي دروغ هم وي او په جنت کې دانش صرف د خوشحالۍ او د مزو چرچو خبرې به انشاءالله موږ تاسو مسلمانانو ته الله جل شانه نصیب کوي جزاء من ربك عطاء حسابا دا بدل استا د رب د طرفنا او ورکړه د په حساب باندې رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن رب دې د اسمانونو د ځمکو سجب ما بین د دې دواړو کې د رحمان ذات لا يملكون منه خطابا دې طاقت نه لري د الله جل شانه د طرفنا د خبرو کولو يوم يقوم الروح والملائكة فأورث قائم بشي
جبریل علیہ السلام کو بدریگی جبریل علیہ السلام او نور فرشتی په صف کې د ډېرې تابعدارۍ دپاره لا يتکلمون دیمم خبر نشي کولی الا من اذن له الرحمن وقال صوابا مگر هغه څوک چې الله پاک رحمان ذات ورته اجازت وکړي او دې بکې خبرې صحیح کلمت طیبه به وایي نور اضافي خبرې به څوک نشي ذلك اليوم الحق دا ورځ حق ده فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا پس څوک چې غواړي ودې نیسي د خپل رب سره ځای د پناه څوک غواړي چې د دغې سختې ورځې نه دې بچ شي خپل رب سره د تعلق برابر کړي ځان له د پناه ځای پیدا کړي الله سره انا انذرناکم عذابا قریبا یقینا من یرو تاسو د عذاب نږدې نه یوم په ورځ باندې ينظر المرء او بویني انسان ما قدمت یداو هغه عملونه چې د کړي دي په خپل لاسونو وړاندې ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا او وی بکافر ای افسوس دی په ما باندې کا چې زوی خوري کا چې ز خوري شي وي څنګه چې دا زناور ختم شو چې دا زم خوري شي وي او دا افسوس بیا کار دین نه ورکی باخ